د ربیع الاول میاشت شروع ده. دا د اسلامی کال درېمه میاشت دی. اسلامی کال د محرم نه شروع کېږي. لومبی محرمی، بیا صفری، او دا درېمه ربیع الاول، او زمونږ پښتانه ورته لومبی خور وایي. دا هغه میاشت ده چې یو اسلامي لوی تاریخ لري او ډېر غټ غټ کارونه د الله د کرم، د الله د فضل، د الله د رحم په دې میاشت کې شوي دي. لکه یو لوی څیز د الله لوی کرم، د الله لوی رحم د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په شکل کې دنیا ته په دې میاشت کې راغلی. د حضور پاک پیدایش دې میاشت کې شوی دی. عموماً علماء کرام د حضور پاک سیرت، داغی اخلاق، داغی دنیا ته د راتلو مقاصد، داغی د سنت و ذکر کوي. دا نه چې ګنې داغی تعلق د میاشت سره دی، نه. هر وخت کې مسلمان لپکار دی، عالم لپکار دی کہ دا رسول اللہ مبارک دا تاریخ او دا سیرت نا مخلوق و امت دا حضور پاک خبر کی. عموماً دا میاشت ربیع الاولی نو خلق دے کہ دا دی سیرت بیان شروع کی. نور پا شریعت کے سلازم نہ رپا دے میاشت کے دل دے وقت کوا بل وقت مکوا ہر وقت پکائے مونگا. الحمدللہ ہر میاشت کے دا حضور پاک دا سیرت طیبہ نا یو پہلو دا ستاسو مخ کے دا ذکر کوم دا عمل لپا. خنن ما ستاسو مخ کے یو آیت اولسته چې تاسو ټولو ته به آیت یادي تقریبا، او زمونږ نعتخوانان حضرات چې کلم نعت وایي نو دا ترې مخکې ووایي او تاسو ته یاد دی. او هغه دا دی چې وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، چې الله فرمایي حضور پاک ته فرمایي چې ته ما د دې ټول مخلوق دپاره یو رحمت نازل کړی. او طالبان پہ پوئیگی ما ارسلناک الا رحمتن، وی دے کہ حسر دے ما او الا دا دوٹکی پکی راغلی دی. ستاسو پا پختو کے دا تاویم خامخا بل سوکنا ما ترا لے گلے او ستا حیثیت سدے دا رسول ارسلناکا، او دا حیثیت تے سدے زما استازے یو مقدس استازے زما دا طرفنا دے امت تا کہ زما پیغامات بدوی ترسے، زما وحی بدوی تا ورکے، او زما چکم احکامات تی اغبر رسے ہم پاگی و پوئے ہم. دا حضور پاک حیثیت یواز دانے دے چی قرآن رولو منگ لے راکو. اللہ فرمائی زنویم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. قرآن میں تا تنازل کا ذکر نہ قرآن مراد لوی نصیحت تے دا اللہ دا یاد ذریعہ دا او صدا پارا میں نازل کا دے دا پارا چی دا قرآن پا مانا با خلق تپوئی ہے. لکہ دا قیم الصلاة یو لفظ دے دا غیر طول مانا و تشریح حضور پاک پخبل مبارک و حدیثو او پخبل سنتون منتکڑے دا. نو پیغمبر علیہ السلام دا اللہ مقدس استاذ دے دا اللہ قرآن بمرا رسائی. دا قرآن نیلاوا دا قرآن پا مانا با من پوئی او دا مانا چی کم من پوئی دام دا اللہ را طرف ندا اللہ و تلکی واچی چی دا سیوکا. او دویم حیثیت سے رحمت للعالمین، اللہ وی مالے گلے تا دا مسمو ٹول مخلوق دا پارا رحمت دا. طالبان پہ کوئی گی عالم دا اللہ نما سوا چے سمر مخلوق دے ٹول دے، او بیا یواز عالم دا طالبان پہ کوئی گی کافیو جمع ولی رالا. وجہ اشتاخو یو وجہ دا کہ دیکھ اشارت کسرت یعنی ڈیروالی دا جنسون او دا انواع تا دا چی دا اللہ نما سوا مخلوق دیر زیاد تے. بری مخلوق دے، بحری مخلوق دے، ہوائی مخلوق دے، سماوی مخلوق دے، پاسمانونو کے پا جنتونو کے دا عرشنا برا دا عرشنا لاندے دا دے ٹولو دا پارا ترحمت رسول اللہ مبارک تا اللہ فرمائے. تاسو اندازو لگوے کہ دا حضور پاک سمر لوی مقام دے دا خدای پنیز. رکوٹی نبرا تشورو کم مخلوق خدا کے دا ٹولنا لاندی سیز حیوانات تی. حیواناتو دا پارا سمر لوی رحمت تے. حیوانات اغا مخلوق تے چی خبری نشی کولی، حیوانات اغا مخلوق تے چی جامع نشی غستے، حیوانات اغا مخلوق تے چی لگ میں گو پا شکل کم دی چی گردے پہ نخپے با پیدا پاس ایک دے، دا ماشو پا شکل کے و دا مچانو پا شکل کم دی.
او د کبانو په شکل کې دي، کمزوري سیزونه دي، د دوی د پارم حضور پاک رحمت دی. ولی رحمت دی؟ من حیث العموم یو خبره ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، رسول الله مبارک فرمای چې په دې ځمکه کې د سړو کې چې څومره میږیان دي، چې څومره حیوانات دي، حتی د سړي میږیان او حتی په اوبو کې دننه کبان، دا ټول د معلم د خیر د پاره دعاګانې کوي. هغې ته پته ده که پیغمبر مبارک نه وي اوس به قیامت راغلی، که د هغه تعلیمات نه وي، د هغه وارثان نه وي چې خلکو ته دین رسوي او خلکو ته ښکلې عقیده رسوي، فوراً به قیامت راشي. نو میږو ته هم پته ده چې موږ به تباه شو. رسول الله مبارک فرمایي وی قیامت به کله راځي؟ د جمعې په ورځ به راځي. او د جمعې په ورځ به کوم وخت کې راځي؟ د سبا خطو نه پس تر نور خطو پورې دې کې به راځي. نو وی په دغه ورځ باندې دا حیوانات څه کوي چې د میږیانو خپې اوچتې کړي او په یره کړي چې نن قیامت را نشي. دوی هم یریږي، الله پې پوه کړي دي. او پیغمبر علیه السلام فرمایي لا تقوم الساعه حتی لا یقال فی الارض الله الله، هغې پورې به قیامت نه راځي تر څو چې په مخ د ځمکه د الله نوم ویلې کېږي. نو د میانو کبانو د میږو سړو چرن پرن ته پته ده، دوی خبر دي چې تر څو د الله نوم په مخ د ځمکه باقي وي قیامت به نه راځي، موږ به نه غر کېږو. او دا د الله د نوم نه مراد د توحید کلمه د الله یووالی، دا د چا د برکته ده؟ د حضور پاک د برکت. د دې ټول مخلوق وجود او د بقا ذریعه په شکل د رحمت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او عامم حضور پاک خپل صحابو ته په حیواناتو د رحم ذکر کړی. ګوره زموږ خدا ژوند دی چې بغیر د حیواناتو د ذبح نه ژوند نه تېرېږي. هر ملت، یوازې موږ نه، که هغه انګریزان دي او که هغه یهودیان دي او که هغه چینیان دي او که هغه روسیان دي او که بل دي او که بل دي، خامخا. لیکن رسول الله مبارک څه فرمایي؟ اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا القتل. وایي چې تاسو کله څاروي حلالوئ نو په ښکلې طریقې حلال کړئ، تر دې حده پورې چې چاړه به هم د څاروي په مخ کې نه تېره کړئ. چاړه او چاړه به ورته ښه تېره کړئ. ولیورح احدکم ذبیحته، زر دمکا چې چاړه تیری او په زر پې راکاږي نو دا څاروي به زر حلال شي، وینه به ترې زر توی شي او زر به دمه شي. دا څومره. او بیا چې تر څو په څاروي کې سا وي نو څرمن به ترې نه وباسي، دا ګناه. اوس هم بعضې خلک دا قصابان بعضې دا کړنه لږ سخت دي، نو چې څنګه څاروی حلال کړي نو لا سا پکې وي چې په څرمن شروع وکړي، دا ګناه. یا دا کم چرګان چې تاسو حلالوئ نو چې تر څو پکې سا وي نو څرمن به ترې نه وباسئ، صبر به ورته. مشرکانو د مکې به دا چل کاو چې د څاري نه به مخکې د اوښ نه به قب مخکې پرې کاو، نو وروسته به یې حلالو. وایي دا ترسکوني. او د ګډ نه به لم مخکې پرې کاو، نو وروسته به یې حلالو. وایي دا ترسکوني. پیغمبر مبارک سخته منع وکړه، دومره منع وکړه. وایي که دا قب دی د څاروي نه مخکې پرې که دا مردار دی نه بخورئ، پابندي وکړه. ګوره او که د څاروي نه دی لم مخکې پرې که د ګډ نه دا مردار دی نه بخورئ، پته ولګي چې دا مردار دی بیا به څوک دا کار نه کوي. بل به څه چل کوو؟ چرګه به یې ځان ته وتړله او په غشو به یې ویسته، په هغې به یې سیسته، خوند به یې وله ورکو چې دا غزار به پې وچو چرګ به ټوپونه وال. رسول الله مبارک وفرمایل دا ګناه ده، بالکل به نه کوئ. او که په غشو باندې دی یا په ټوپک یا په بل څیز دقسې چرګ وویسته او سارې ته ویسته، مردار. ولې مردار دی؟ ظلم دی. ګوره حکم یې جاري کړ چې څوک دا ظلم نه کوي چې ورته پته ولګي چرګ مرداري کې سله به دا کار کوي. او چې کله قربانۍ له د څاروي واغېسته، قربانۍ له، او د دې څاروي په ګېډه کې بچې وي، ماخله قربانۍ له ماخله. ولې؟ دا به حلال کې بچې مفتو کې ضایع شو او برباد شو. او د څارو متعلق حضور پاک جماعت کې ناست دی، اوښ راغی نیغ را روان دی، خلکو به منع کوو، به مې منع کوئ، فریاد یې راوړی. او اوښ چې څنګه راغی رسول الله مبارک ته نو د خپو کې سر کېښود او برغړار یې شروع کړ، سترګو نه اوښ کې روانې شوې. وایي د دې اوښ مالک راولېده، ما ته فریاد وکړه. مالک یې راوستو، وایي ستا دې اوښ ما ته فریاد وکړه، کار پې ډېر کې، خوراک نه ورکې، ډېر یې ستړی کې، ډېر یې ستړی کې. وایي او د الله رسوله، وایي داسې به نه کوئ. ګوره دې ته رحم وایي،
په سارو رحم دی ته وایي داسې به نه کوئ کار پې کوئ خو چې دمی او چې ستړي شي بیا به پې کار نه کوئ اوس هم ډېر خلک په دې خصوصا په دې خرو ډېر ظلم کوي او زه اوس خو ټانګې ختمې شو چنګچانې رالې خو په خدای چې په خلکو او په خوا په دې اسکو ډېر ظلمونه کول او هغه به د تلو نه وه غریبه ستړی به وه او چابک به یې ورته نیولی او هغه د چابک هغه تسمه څه کوي په دا لرګي به یې واله اوس خو په الله رحم وکړو چنګچانې راووتې نو خلک د ټانګو نه خلاص شو دا ظلمونه به دې خلکو کول ابه نه تللی که تاسو ورته اوس هم تاسو ګورئ دی یو تجربه وکړئ که نه چې کله تاسو په دې غویانو باندې یوې کوئ یا بل کار کوئ او دا غرمه شي ته د هغوی د سترګو ته ګورو اوښکې به دې روان دا جاړي غریب دا الله ته فریاد کوي دا خو بېجبانه شی دی تا ته نه شي ویلی خو الله ته فریاد کوي نو غرق به شي کم بخته نو حضور پاک فرمایي ظلم به نه کوې صحابي ته یې وایي چې دې باندې کار کوه خو ډېر مې مه ستړې کوه چې دمی کار پې کوه خوراک وله ورکوه دا په سارو رحم تر دې حد پورې ویې فرمایل وایي ما ته الله دوزخ وښو دوزخ و یو ښځه مې په دوزخ کې ولیدله چې پیشو پې لګای و چکونه پې لګول په دوزخ کې ښځه سوځئ د الله په حکم پیشو نه سوځئ ښځه سړی به پکې سوځي زقوم به پکې ولاړ هغه به نه سوځي دا خو د الله خوښه ده چې کوم شی سوځي او کوم شی نه سوځي نو ښځې باندې پیشو چکونه لګول او په دوزخ کې وه او دا ولې پیشو یې تړلې وه نه پرېښوده چې ځان له خپل ښکارو کې ځان موړ کړي او نه وله ډوډۍ ورکوله ظلم یې پرې کوه پیشو مړه شوه نو الله په هغه پیشو کې راونیوله دوزخ کې پرته و پیشو پې چکونه لګوي ګوره په پیشوګانو به ظلم نه کوي دا بیا زموږ فقهاو لیکي چې کم پیش یا کمه پیشو ظالمه شي ظلم کوي چرګوټي تختوي چرګې تختوي یا نور زیاتې کوي نو بیا هغه لرکولی شي او پس سپي به هم ظلم نه کوي ګوره سپي ته څه شی دی لیکن رسول الله مبارک څه فرمایي و یو ښځه و انتهایی ګناهګاره وه د سپي د برکت نه الله وبخله او جنت ته لاړه څنګه په لاره تلو ډېره زیاته تږې وه په یو ځنګل ورغله ځنګل کې کوي چې ویې کتل برقه نشته نو خپله موزه وویستله او په خپلې لوپټې پورې وتړله او موزه یې ورښکته کړه او اوبې راوویستې ویسکلې چې ویسکلې ویې کتل یو سپی دی او دومره تږې و چې د تندې نه ژبه بار راوتې وه او د کوی د غاړې خټه یې خوړه د تندې نه دوی زر دی ښځې هماغه لوپټې پورې موزه وتړله ورښکته یې کړه او اوبې راوویستې و هغه سپی یې سیراب کو الله په هغه عمل د دې ښځې دومره خوشحاله شو چې هغه ګناهګاره ښځه د سپي په سیرابولو الله وبخله او جنت ته یې داخله کړو نو صحابه تپوس کو ان لنا فی البهائم اجرا په دې څاروو په دې کې هم ثواب شته حضور پاک او فرمایل فی کل ذات کبد رطب اجر هر جمدی شي چې ته ورسره ښېګړه کوې او احسان کوې نو الله به دله اجر درکوي د بچو پروازو کې به ښکار نه کوې ولې یو مرغۍ ده او د هغې په جاله کې بچي او دا تا ښکار کړه او مړه دې کړه بچي یې مفتو کې لاړل برباد شو غرق شو ځمکه باندې چې کومه ګیا ده دا به نه سوځي وګوره که میږي وغیره پکې نو بیا سوځولی شي بعضې وخت په دې پټو کې خلک سوځوي لیکن که لاندې پکې د میږو سوړي دي او میږي دي دا به نه سوځي فرمایي یو پیغمبرو او په یو ځای کې دمه کړې وه میږي پې ټک وچاله د میږي څه ټکي او پیغمبر په غصه کې راغی او ایشا به یې دا سوړي د پاسه چې څومره میږي دي ټولو سوځوي ممکن ده د هغه مقصد به دا و چې دا د دمې ځای دی د ارام ځای دی میږي خو داسې نه ځي راشه دا به وسوځو نو د دې خلکو د دمې په ارام ځای کې به میږي نه حضور پاک فرمایي الله ورته وحی راولېږله وی یو میږي ټک درکه نو په زرګونو میږي چې زما ذکر کوي ما یادوي ادې غونډه سوځو په مې ګوره دا خو د الله ذکر کوي ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم هر شی د الله ذکر کوي تسبیح وایي خو تاسو پې نه پوهېږئ الله پې پوهېږي ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین دا د حیواناتو دپاره او د څاروو دپاره د دواړو جهانو مبارک سردار رحم دی رحم وکړئ په حیواناتو رسول الله مبارک نهى عن تحریش البهائم څاروي به نه جنګوي ډېر خلک یې چرګان جنګوي او داسې مې هم لیدي دي ظالمان یو ځل په دغه ګوندلو دغه علاقه کې یو مدرسه وه هغې کې یو کال له تللی وم د حدیثو درس یې شروع کو نو تللی وم په دغه علاقو کې د دې سپو او د چرګانو د مړزانو د جنګولو ډېر لوی رواج دی یقین کوه چې ما ورلم یو چرګو
او دی نوکانو یې پړقېدل نو زه ورنږدې شوم تک زیړ زیړ نوکان هلکه مې دا څنګه چرګ دی وی دی د تانبې نوکان ورته لګولي دي خدای چې پسې لګوي مې دا ولې وی دا جنګۍ دا نوکان تیره دي دې دپاره یې ساتلي دي چې بل چرګ باندې ټونګه وي چې هغه مړ کړي هغه زخمي کړي چرګان خلک لګیا دي جنګۍ او په هغې پیسې ګټي مړزان خلک لګیا دي جنګۍ او په هغې پیسې ګټي سپي خلک جنګۍ وینې ته بهږي وینې یقین وکړه یو ځای سوات ته تللی په مدین کې مې یو ځای کې شپه وه نو موسم یخ مې هلکه زه بار سملم وی ښه نو سار چې مې مونځ وکړه داسې مې د سیند په غاړه واک کو اوس هلکانو واړه او خرې جنګول دا مې په لومړي ځای ولیدل یا خدای پاکه اخري داسې جنګول کړه خرو جنګ تاسو نه دی لیدلی چې هغې به چکم لګاو او شا به یې کړه چې غرض به شو بل خر خېټې له به یې دواړه پې برغې راوبرول بل به پې چغې والو ناګانه به یې شا کړه چې غرض شوه ما هغه هلکان اوشله خدای به بې خبر خره جنګ اوښان خلک جنګوي اوښان په دې عربو کې عموما اوښان جنګوي هغه څنګه کوي پته راته شته هغه چې یو اوښ یو بل سره په جګړه چکونه لګوي نو ناګانه هغه یو اوښ هر یو چې تکړه شو د بل اوښ په دې مرۍ په غړانګه د خپله غړانګه کېږي راوې پردو چې راوې پردو دا غړانګه وله لاندې کې هغه اوښ ټوپونه وایي او د پې د پاسه د خپله غړانګه یې ښودي نه یې پرېږدي هله یې پرېږدي چې د هغه نه صوت او په لکونو درهم او ډالر په هغې باندې انعام ګټي په خدای قسم حضور پاک منع کړی ده ظلم مه کوئ حیواناتو سره دا خدای دپاره نه دي ظالمانو چې تاسو پې پیسې ګټئ او په ظلم یې وجنئ رحم دا په حیواناتو رحم شي په غلامانو یې څونه رحم کوي مریان دا مریان ګورې د اسلام په اسلام کې نه دي راغلي مخکې نه راروانه طریقه وه او هر یو سړي سره به یو دوه غلامانه وینځې وې اسلام بندول نه شو کولی فتنه جوړېده نو په طریقه دا سیسټم ختماوه نو پیغمبر مبارک فرمایي چې قسم وخورې نو کفاره داره چې مریی ذات ده ښځې ته یو قسم زهار دی وغیره مریی ذات که دا کار وکړې مریی ذات که دا کار وکړې مریی ذات که مطلب یې دا چې دا مریان ذات شي او په خپله حضرت جویریه رضی الله تعالی عنها وینځه وه په جهاد کې د پیغمبر علیه السلام ورسېدله نو چې په حیث د وینځې ساتله خو نوکره به په کور کې دل خدمت به یې پې کو وینځې به بارم ګرځېدې هر قسمه خدمت یې کولی شو لیکن د پیغمبر رحم ته وګوره د حضور پاک هغې ازاده کړه نکاح پې وتړله ام المؤمنین یې ته جوړه کړه د مسلمانانو مو د ټولو مسلمانانو حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها په خیبر کې ونیولی شو حضرت صفیه اوهو چې ګرفتاره شو حضرت یحیی کلبي رضی الله عنه راغی وایي مال یو وینځ راکړي ښه ځان له خوښه کړه دا صفیه خوښه کړه صحابه راغلل حضور پاک ته صاحب دا دې څه وکړل ولې ویې خو خفه ده پریشانه دا خو زه ستاسو د سردار دپاره مناسب یم ځکه چې صفیې پلار د خیبر د لوی قوم سردار د صفیې رور د خیبر د لوی قوم سردار خاوند د لوی قوم سردار او په دغه جنګ کې پلار مړ شو رور یې مړ شو خاوند یې مړ شو نو زما خاوند او پلار او رور مړ شو دړمنه مې او د سردار لور یم او د سردار خور یم په سردار واجب نو زه خو ستاسو سردار نه پکار یم حضور پاک یې نبی علیه السلام بیا چې دې ته وکتل نو ورته یې یحیی ته وایي زه ته بله واخله او زه صحیح شوم پیغمبر علیه السلام لرال نو ګوره څه چلې وکړه ورسره که په حیثیت د وینځې ساتله ځکه دشمنانو مخکې یهودیه وه اوس مسلمانه شوه په حیث د وینځې ساتله نو ډېر کار یې ته اخیستی شو هم به کور خدمت هم به بار خدمت هم به د بازار نه شی راوړو هم به په لارو کوڅو کې وله تل تل کولو ځکه وینځو به دا ستر نه کو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ازاده کړه نکاح ورسره وکړه مهر یې وله مقرر کړه امهات المؤمنین چې څنګه عایشه بیبي حفصه بیبي و اقصې مقام وله خدای پاک ورکړه د مسلمانانو مور ته جوړه شو دومره عزت وینځله په دې مخ یې داغ و داغ سور شانتی نو چا ورته وی دا سور داغ دی په دې مخ د څه دی وایي چې زه کله واده شوم نو زما خاوند د دې نجومو ماهر و او کهانت کې ماهر و نو ما یو خوب ولیده ما وی یو سپومۍ د مدینې نه اوچته شوه او د اسمان د نیمې ته ورسېده او سپومۍ زما غېږ کې راپرېوته نو ما مې خاوند ته الوی چې خاونده دغسې خوب مې ولیده وایي هغه لاس اوچت که مضبوطه څپېړی راکړه دا مخ مې هغې سره سور شوی او ما ته څه وایي وایي ما ته وایي چې ته جوړ د مدینې د سردار خوبونه یې نه ته د مدینې د سردار خوبونه جوړ کینې ور هغه پوه شو
چې د صفیه په قسمت خدای محمد مصطفی لیکلی دی صلی الله علیه وسلم. او بنې خو یو بل سره کله جګړې هم کوي. نو یو ځل ورته حضرت حفصې وی ته یهودي یې یهودنه. نو چې دا حضور پاک راغی نو جړلې. وی ولې جړې؟ وی حفصې راته دا خبره کړې. خیر بنې یو بل سره دا خبرې کوي کله په جګړه شي نو رسول الله مبارک په هغې غصه شو. نو څه وی ورته؟ وی اتق الله یا حفصه، حفصې د خدای نه ویېږئ. تاسې بیا ونه وی او تا ته وایي چې د یهودي لورې وی او دی راته ویلي دي. وی حفصې ته ووایه چې زه د پیغمبر لورې ما چې حضرت موسی دی. نو سه او تلم پیغمبر چې حضرت هارون دی. ته وښایه ما ته ستا پلار څوک و؟ پیغمبر دی په پلارانو کې تېر شوی دی، پترونو کې تېر شوی دی. یعنې وینځو له رسول الله مبارک څومره لوی مقام ورکړ. په حنین کې جنگ وشو او مالونه ونیول او وینځ په قبضه کې راغلی. حضور پاک له یو صحابي راغی وی صاحب په دې وینځو کې یو جینۍ ده او زه ستاسو د پیغمبر خور یم. وی زما خور څه کوي؟ زه خو د مور و پلار نه دغه یو پی دی، زما خور خو نشته. څه ووایم خو هغه وایي چې زه ستاسو د پیغمبر خور یم. وی راولې وی راوسته ورته وی ته څوک یې؟ وی زه ستا خور یم. زما خور بچی نشته، زه د مور و پلار نه دغه یک تنها پی دی. وی ښه خور دې نشته؟ وی نه. وی حلیمه دې څه وه؟ وی هغه مې رضاعي پی والا مور وه. وی زه د هغې لور یم که او شیما مې نوم دی. نو ستا خور نه شو؟ او نه خرته وښیم. وی ما ورته لوبې کولې ته ماشوم مې مونږ کره ما د مور پیدې خوړی. نو ما ورته به لوبې کولې بار ته ماشوم یو زه ماشوم او ما وی دې لاس ته مې وګورې یو ځل مې د سره سروانې وکړه نو تا را باندې چک ولګو نو ستا د غاښونو مبارکو داغ اوس هم زما په دې لاس پروت دی. نو حضور پاک وژړل. هغه زړې خبرې ور یادې شوې. سترګو مبارکه کې اوښکې راغلې. صحابو ته وی ور دا وینځې غلامان خو د ټولو شریک دی. وی که خوښه مې دا جینۍ دا زما رضاعي خور ده. ما د دې د مور پیس کلی دی د ماشوم. دوی کره مې 2 کاله څه د پاسه وخت تېر کړی دی. دا مې زما ستاسو د پیغمبر خور ده نو ازادوی نه ګوره رحم دې ته. حالانکه یو یو وینځه په بلو پیسو خرڅېدله. صحابو کمال ته ګوره د پیغمبر نه چې کم پیغمبر کې چې کم رحم او صحابه کرامو کې مغه رحم راغلی. هغې څه کوي؟ د هغې شیما د وجې نه د هغې د قوم د بنو سعد څومره چې غلامان او وینځي په سوونو غونډې ازاد کړل. الله ما ارسلناک الا رحمة للعالمین. داسې پیغمبر څومره رحم، وړکې رحم، وجود رحم، خولې د رحم، لاس کې رحم، خپو کې رحم. یو خبره ده صحابو ته دا زده کړي دي لیکن رحماء بینهم اشداء علی الکفار رحماء بینهم و کافر سختو بیا. او دا غي به یو مثال دل درکمه. خ رحم دل ډاکټر دی، خ رحم دل یو سرجن دی، ډېر رحم دل دی او اغلط تا پلار بوته او دا غ پلار ګوته باندې کینسر دی. دغه ډاکټر څه وایي؟ وی دا ګوته به پرې کوو. که دا نه پرې کوې نو دا ورو دا کینسر خپې ته دی، بیا د خپې نه ټول وجود ته دی. نو 2-3 میاشتې کې به پلار مړي. نو څه به کوو؟ نو هغه زوی مو ته وایي ډاکټر صاحب بچ وجود یې ژوند دی بچ کېږي نو دا ګوته دې پرې کړه. نو هلکه پرې کوي که نه پرې کوي؟ اپریشن وشو چې نور وجود بچ شي. د دې کافرانو مثال د کینسر والا ګوتې دی. کینسر دی دا کینسر. نو رحم به په دې نور مسلمانانو کې په کائناتو به کې په اونو به کې په بوټو به کې په دې نور وجود کې رحم کې نو د کینسر ګوته به پرې کې. په دې نور وجود کې رحم کې د کینسر اندام به پرې کې. نو په دې ټولو مسلمانانو کائناتو اونو بوټو مارغانو چې رحم کې په فرشتو په دې ټولو چې رحم کې نو دا کینسر چې کافران دي دا به لر کې بیا دا کینسر دی. ولې که دا د لر نه کړل او دا کفر ورو زیات شو قیامت به راشي. چې قیامت راغی اونیم لاړې تباه شوې، میږیم تباه شو، چرن پرن هم تباه شو او په دریاب کې کبان هم تباه شو او فرشتې هم لاړې، اسمانونه او ځمکې هم لاړې. دا کینسر دی. کینسر به لر کې امغې سرم الله پاک پیغمبر ته ګوره رحم ته وی په جنگ کې که ښځه د دشمني نه به وجنې. که ټوپک وسره بیا وجلی شي او که ټوپک وسره نو ښځې د کافرو به نه وجنې. بوډاګان به هم نه وجنه. الله د دشمن بوډا که ټوپک بیا وجلی شي او د دشمن مذهبي مشران مولایان به هم نه وجنې. که ټوپک ورسره نو بیا وجلی شي. ساجي به په کافرو رحم
او بیا هم سوي وی که جزیه درکول او ټیکس یې درکاو ټیکس دا چې ستا د مسلمانانو طاقت منم بس نو پرېږده بیا بیا مه وجنه ټیکس درکوي جزیه درکوي ستا د حکومت چې کوم قانون دی هغه مني غږ به هم ورته نه کوي بیا سوي بذلوا اموالهم لتكون دماؤهم كدمائنا واموالهم كاموالنا چې ټیکس درکوي او ستا د قانون مني نو د هغې مال ستا د مال په شانتې شو او د هغې وینه ستا د وینې په شانتې شوه غږ به نه کوي دا په کافر رحم شو که نه شي غږ به هم ورته نه بیا هغوی که خپل عبادت خانه جوړی غږ به هم ورته نه کوي که په خپل عبادت خانه کې خپل عبادت کوي غږ به هم ورته نه کوي خیر و خلاص دې ته صحبه رحم وایي مونږ د رسول الله مبارک امتیان یو اسی رښتیا ویم زمونږ پړه کې شته یو بل سره رحم نه نه پیغمبر وی په کافر رحم وکړه بوډۍ مه وژنه ته خو بوډا نه پېژنې پیغمبر وی په کافر رحم وکړه ښځه یې مه وژنه ته خو ښځه هم نه پرېږدې وژنې ول پیغمبر وی د هغوی عبادت والا مشران به نه وژنې ته خو عبادت والا مولیان هم نه پرېږدې بس دی بس نن مسلمان لګیا دی مسلمان وژني نن مسلمان لګیا دی د مسلمان وینه تویې نن مسلمان لگیا ہے مسلمان عزت علی نن مسلمان لگیا ہے مسلمان بھی عزت کئی کنزی ہے نن مسلمان لگیا ہے مسلمان مال خوری دا رحم دے نن مسلمان لگیا ہے مسلمان لور تختی نن مسلمان لگیا ہے مسلمان بچے تختی نن مسلمان لگیا ہے مسلمان گاڑی پہ خبر کے ادھر ٹاسے نہ تختی موٹر سائیکل پر ٹاسے دینا تختی دا سوکتے دا ہندوستان نہ دا شڑے سڑے ہندو نے دلا گلے دا مسلمان زما د دې خبرې مقصد دا نه دی چې قصه درته وکړم او ته بیا ډېره ښکلې واقعه راته بیان کړه مقصد دا چې په دې عمل وکړو سیرت بیانول مقصد څه دی چې د پیغمبر علیه السلام طریقه خپله کړو په هغې باندې عمل وکړو ای مسلمان رحم وکړه په مسلمان ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء اسمان والا ذات به تا باندې رحم وکړي الراحمون یرحمهم الرحمن چې ته رحم په مسلمان کې رحمان به په تا رحم کوي که ته رحم نه کوې والله که در باندې رحم وکړي قسم مې راته وکړه دا مو چې ډوډۍ راکوي ډوډۍ خو ته دغه ته مچې د زهر ډوډۍ خو ته سپي ته مچې ډوډۍ خو ته په پنجره کې مږې ته مې ږدې هغه د مږې د نیبو دپارې دا ډوډۍ چې تا له درکوي سره د ظلم او سره د ګناه دا ستا پکړ دې په دې دې رانیسي پوهېږې نه ته وایې که دا نعمت دی مږې ته چې پنجره کې ډوډۍ کېږدي نعمت نی خوشبوی ای مزیدار ای مګه ولې سوړي نه مروزي لیکن هغه نعمت نه هغه د مګي د نیولو دي خو زه خو جذباتي زری نیسمه الله جذباتي نه دي زر نیول نه کوي په قلاره نیول کوي او چې کله ونیسي والله کې ته بیا خلاصولي رحم کم دی نن چې پلار بوډا شو زه په رحم نه کوي مور چې بوډا شو قسم په خدای ځامن وته چې تر څو ولا کار کوي او خدمت ولا کوي د مزدور په شانته نو بابا 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 بے او که بابا او بے د کار نه پرې وتل ختم کنزی ہے رٹی ہے دیر میں دا سیولی دل چھ پلار کنزی دیر میں دا سیولی دل چھ مور کنزی دیر میں دا سیولی چھ مشر رور کنزی اہو معاشرہ دا مکتا پتہ نہ رسل رحم پا بچو رحم کم دے تا چھ بچے پا گناہ ورسر کو واللہ ظلم ورسر کیا دا رحم نہ دے تا چھ بچے پا حرام ورسر کو تا چھ بچے غلاتا ہوئیستا تا پا بچی باندے پڑے ورواچے وغار سو گناہ کئی قسم پا خدای دا ظلم کے پزوی سرا دا رحم نرے تے دوزخ تا ورغرزے تے دا خدای دشمنے تا ورغرزے تے دا خدای غضب تا ورغرزے نو دا خدای مقابل استاز وی کولی شی تا کولی شی رحم کم پا بچی رحم دا دے چے عبادت پہ اوکا رحم دا چے منز ورطا اخایا رحم دا چے دا غلانے بچ کا رحم دا چے دا خدای و دا پیغمبر دا دشمنے نے بچ کا دا خو رحم نرے چے تے پا گناہ ورسر کے دا خو تا ظلم کیا دے بچی سبا چے مرچو قبر کے بار ڈنڈے بے ہوتا نیولی اور با پہ بدے گی ذکر تر زوی یو ګوتا چلاوله او یو معمولی غوندې تیلې ورته ورته کا نو زوی باندې دومره ټوپونه نه وي لکه څنګه چې ته ټوپونه وې نو پوټې ورته نشي ټینګېدی او د دوزخ ورته ورلړکې حضور پاک سو رحم والا ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الاخر رسول الله مبارک زما استاد پر نمونه ده هغه سره په رحمت ځان کې برحم پیدا کوي د شپې بلار چې پردې بوساړه راوچته کې ورو بیاړي رحم دی چې غریب راشي او خپل بوساړې ته ورړ به سوي مزدور نغلا کې آی هاي مړه مزدور باندې چې کارو کې پیسې ورکای څوک سبا راشه بل اور راشه سبا راشه بل اور راشه ای ظالم د مزدور د خولینه چې کوم خوله وته پیسې په وګټلې په خدای قسم حضور پاک فرمای اے رحمت والا پیغمبر سوي اجر ورکته خوله نیو چولا ور والد سے میں خدای پاک وبخي غصنا کو ډېر سخت انتهایی د غصې لمبا وا دا څه ولا لکه
لیکن مزدور چې بکار کو هر ماخام مزدور له پیسې ورکوي. مزدورانو به وتوي دادا به وتوي دادا مونږ لمرا کورانه لګي په نه وي پیغمبر فرمایي چې خولې نیو چا ورکو مازیګر به پیسې ورکو ای به مرا کا دادا به وتوي دارانه لګي غونډه هفته پسرا کمیاش پسرا کوي بل چا سره کې دي مانه والے دا دې زمکوا او خرڅ کړل په 1800 روپیا غ زمانہ کې جرب 1800 او یو بل سړی ورپسې راغی نو مې د تنالم هغه زمکه دې خرڅ کړه ویلا خرڅ کړې مې نه خو جبه مې کړې پسو وی په 1800 وی د 2400 درکو هغه زمانہ کې سیبا په او یو په 15 روپیا توله سره ضرور سوچ کوا سونا پیسې ورکولې وې نه ما جبه کړې وی تا خلا جوړه نه د کړې انتقال نه دي شو پیسې دې نه دي ورکړې زمکم لګا نه دا تل جربه بلا پیسې نغد در کومه اے په دې جبه وتوالې سمې ګوته کې خدا وی دا مې کړې دا جبه مې کړې نو چې د پلار د پاره دعا کوم کنه په خدای قسم زدا وایم الله تا ته پته ده بس نور څه نشته دی دلنه صادق په خلی رښتونی هر څه به وي سړی به کنځو رټم په خلی یو دل وته جاوی خبره ته کوم چاته مو وایا وې زما څه کار وایم به دا څه خبر ما ته مکه وجه ته زبر ټینشن کې پروت یم چې چاته نه ویم ستاده لپاره بس سوچونه کوم نه نشم کولی کله وینا خبرې نو راته کو کده نه ویني چې ماته ونه کې خامخا به دا څه وجيبه سره مې دلنه صادق انسان علم یې خو په خدای کې علم یې خو جبه به وکړه جبه بوا من دا مزدور غریب مړه دا بټیارانو سره سونه ظلمونه خلق کوي دیک په پوخي پیسې نه ورکړي دا ور باندې ودرېدل آسان کار دی اخوا به نه یانو غریبانو خدمت کاو او خلکو به غلا ورکولا جوار غنم به ورکول بوله به ورکولا خشاکوله به ورکول ساغم نه ورکړي پیسې نه ورکړي ګلکار مزدور د لسار نه ماخامه پورې لګیا د خدمتو کې آسان کار دی پیسې نه ورکړي ونی سي دي دا ونی سا لکه د دنه پیسې نیسي اے د خنزیر غوغه خوري داغه ما شومان بچی دي څه ظلم کې رونو وره زما چې څومره مقتدیان یې مخامخ مې اوره او که بارې اوره پکې سټې اوره ظلم بنه کوي رحم وکوي د پیغمبر مبارک په طریقه م پټوي پردو پیسو تسترګي چې ته لاړ شي او پردې بوساړه دي او هغه مزدور کار دی هغه په 11 مکني ولې د پنیم کار ده او هغه دی بوساړي ته وګوري دا غړ بسونه دل کړي پر الله دانی او بل ظلم سره وره بل ظلم وره کن بل ظلم لاړ شي نو غنم ولا غوندو سودای څخکل دالو به شي بوسالو لوذا تیل واچي بوسالي ولا سودای اے ظالم غلط زور ورنکا الله دې پخپل لکه الله سره دې زیاته وک دام غلط چا پیدا کړی دا انتم تزرعونه ام نحن الزارعون تاسو صرف کرل کړي او زرغونتیا الله کړي نو د مخلوق غلط او سوزولا نو تا به خدای دې غلی پسړون کون نه کی تا دا سارو غيو کوس سوزول نو تا به خدای ډون کون نه کی دا د رسول الله مبارک د رحم خبره دې لپاره دي چې مونږ ته عبرت وایو مونږ ته فایده وایو نو د دوالو جهان مبارک سردار په غلامانو په وینځو رحم کړي چې دورونه دی واغشتل غلامان او ماشومان دي دا به یو بل نه بیاله حضرت علی لا رسول الله مبارک یو دوا لکان ورکړي غلامان بل ته پوسو کو علی هغه یو پکې شو ویا خو می خرڅ کو اله ورچره واپس کا دا خو د ضرورو دی باغه پس خپي ابد پس خپي شبه واپس ربانه مور او بچی دي او پقیدو بن کی دي او غلامان دي واغشتل نو دا به یو بل نه جدا کې د مون نه چې بچو شو کو الله بس او یا زادوي په یو سیس کې آزادول کوي مریاد پابندی نشو لګولې معاشره داسې و چې جنجال جوړېد الته کافر مو وی سره مسلمانانو سره نورور په طریقه دا شیخ ختمو څنګه چې د آزاد کې شابه آزاد کې چې یو غلام د آزاد کې حضور پاک څه فرمای دا غټول اندامونه تا آزاد کړ ستا ټول اندامونه به الله د جهنم د ورنه آزاد حتی دا هغه خاص اندام هم تا آزاد کو نو ستا خاص اندام باندې چې څومره ګناهونه کړی دي اب هم خدای آزاد دا ترغیبه بهر کې باقی خبره بدته ان شاء الله پدې کې آینده جمعه خدما پدې خبر خورا سي ده کړه چې ان شاء الله ټول مرګري با رحم وکړي په خزو رحم په بچو رحم په گاونډي رحم په مزدور رحم په دې بار ملکونو کې بعض ظالمانی دا کفیلان خو بپریدو لیکن زموږ د وطن بعض خلک د خلکو نه پیسې نیولې او مزدورکار سره کار کوي نه ور
ظلم بنه کوخه د پیغمبر مبارک په طریقه عمل کو الله دې په مونږ کې رحم پیدا کړي رحم دې الله پیدا کړي او الله دې په مونږ رحم وکړي